الرحيم. وفيه نظر. اعتراض داسې و چې ته وایې چې صفات د خدای نه عین دي او نه غیر دي. دا ظاهره کې ارتفاع د نقیضینو ده، حقیقت کې اجتماع د نقیضینو ده، ځکه د عین او د غیر په منځ کې انفصال حقیقي دی. نه دواړه جمع کېدی شي او نه دواړه اوچتېدی شي. سوال خدا وکنه، جواب دا وشو چې مونږ د عین او د غیر داسې تفسیر کوو چې د عین او د غیر په منځ کې انفصال حقیقي نه دی، چې نه جمع جایز ده او نه منع جایز ده. مونږ داسې تفسیر کوو چې د عین او د غیر په منځ کې مانعت الخلو راشي، جمع جایزی او الکه په پوښي جمع ناجایزی او خلو جایزی. څنګه عین منګه چاته وایو چې د دواړو مفهوم یوي، او غیر چاته وایو چې د یو بل نه انفکاک نکېږي. ما تاسو په پوښي غیر دې توایو چې انفکاک کیږي، او عینین دې توایو چې د دواړو مفهوم یوي. نو یو شی به نه عیني، معنا دا ده چې مفهوم به نه یو، به د دواړو مفهوم به یو نه، نو لا عین شو. او د دې بل نه جدا کیږي هم نه، نو لا غیر شو، ځکه چې جدا کیږي هغه خو غیري کنه، جایز الانفکاک غیري، نو جایز الانفکاک بنئی، نو بیا لا غیر شو. لکه په پوښتای نو نه بلا عینی او نه بلا غیری، واسطه راغله د عین او د غیر په منځ کې واسطه دریم شی راغی چې لا عین او لا غیر. او بیا د دې لپاره یو څو مثالونه ذکر کړه، لکه جز د کل سره، صفات د خدای سره، او صفات په خپل منځونو کې، او واحد من العشره د عشره او سره. لکه په پوښي کې په پوی نشوي. خو فيه نظرون، دا کم جواب چې شوه د عین او د غیر چې کومه تفسیر وشو چې عین دې ته وایي چې متحد فی المفهومی، او غیر دې ته وایي چې جایز الانفکاک. نو دا جواز انفکاک باره کې تپوس کوم معترض وایي. په غیریت کې جواز انفکاک، صحت انفکاک ضروری دی، چې غیر به علی چې د بل نه به جدا کیږي. نو د انفکاک نه د کم انفکاک مراد دی؟ انفکاک د جانبین مراد دی، او که انفکاک د یو جانب مراد دی؟ انفکاک د جانبین مراد دی، او که انفکاک د یو جانب مراد؟ که انفکاک د جانبین مرادی، نو معنا به داسې شي چې غیر هغې ته وایي چې دا د دینه جدا کیږي او دا د دینه جدا کیږي، نو دواړو جانبونه پکې انفکاک راغی. او که د دواړو نه پکې ران نشي، نو لا غیر دی. نو بیا نقض واردېږي په عالم د ثاني سره، نقض واردېږي په عالم د ثاني سره. تاسې به پوښتئ عالم د ثاني نه جدا کیږي، ثاني بوي عالم بنئ. داسې نشي کېدی چې عالم دی وي او ثاني دی نه وي، ځکه ثاني ممتنع العدم دی، واجب الوجود دی، وجود ضروري، عدم پې نه راځي. انفکاک پې سره راځي نه، نو دلته خو انفکاک د دواړو جانبونو نه راغی. دلته خو انفکاک د دواړو جانبونو نه را نغی، بلکې د یو جانب نه راغی. او تا ویلي وو
چې د غیریت د پاره انفکاک د دواړو جانبینو نه ضروری دی. نو بیا خو عالم ته هم لا غیر ویل پکار چې د ثاني نه عینم نه دی او غیرم نه دی، او حال دار چې عالم ته ټول دنیا غیر وای چې د ثاني نه غیر دی، ځکه عالم علامه ده په وجود د ثاني او علامه د شیخ غیری د شی نه کنه. هلکه تاسو په دې اعتراض وایئ او چې غیر تفسیر تا وکړه چې انفکاک کی جایزی او کم مراد د انفکاک د یو جانب نه د چانه د یو جانب نه چې د یو جانب نه بیا خو د جز او د کل په منځ کې مغایرت راغی کنه، بیا دې کې هم انفکاک د یو جانب نه کیږي کنه، همدارنګه د ذات او د صفت په منځ کې هم مغایرت راغی ځکه انفکاک پکې د یو جانب نه کیږي کنه، ذات به یو صفت بنئ انفکاک پکې راځي کنه، یلکه جز به یو کل بنئ یو به یو لس دی نه او لس د یو نه بغیر نشي راتلی، نو انفکاک پکې د یو جانب نه دی کوم راځي. تا مخکې ویلې چې جز د کل نه نه عین دی او نه غیر دی، او حال دار چې دې کې هم انفکاک د یو جانب نه راځي کړه، او پکار ده چې دې ته څه ووایو غیر ورته ووایو، دا غیر دی تا ویلې چې نه عین دی او نه غیر دی. هلکه پې پوه شي پې پوه نه شي. بل درېیمه خبره ده کړې وه، درېیمه ده دا کړې وه چې دا محاله ده چې واحد دی بغیر د عشره و نه راشي، جز دی د کل نه بغیر راشي، دا محاله دا غلطه خبره ده. ولې واحد نشي راتلی بغیر د عشره و نه راتلی شي که نه، نو جز د کل نه بغیر راتلی شي او کل د جز نه بغیر نشي راتلی، نو دې کې دغه انفکاک د یو جانب نه راغی، نو دې ته دی بل کې ورکړه که نه، دې ته باید منګه څه ووایو، دې ته منګه څه ووایو غیر ورته ووایو. تا مخکې ویلو چې واحد من العشره جز من الکل صفت من الذات دا نه عین دی او نه غیر دی. هلکه خدای دې وکړي چې تاسو به اعتراض پوه شئ. وفيه نظر مخکې په ان قیل چې کوم اعتراض و قلنا سره چې کوم جواب وشو وفيه به دغه قلنا والا جواب کې نظر اعتراض دی، ځکه په هغې کې غیر چاته ویلی شو چې په هغې کې انفکاک راځي. نو اوس تپوس کوم لأنهم دوی ان ارادو به که چېرته اراده کړی په دې انفکاک سره صحت د انفکاک د جانبینو نه چې غیر د پاره انفکاک من الجانبین ضروری دی، انتقض بالعالم مع الثاني دا خبره ماتیږي په عالم د ثاني سره، ځکه په عالم د ثاني سره په انفکاک من الجانبین نشته، نو د تم لا غیر ویل پکار دي، او حال دار چې دا غیر دی. والعرض محل او عرض د محل سره، عرض من المحل کې انفکاک د جانبینو نه نشته. هلکه په پوه شئ محل د عرض نه بغیر موجودی دی شي او عرض د محل نه بغیر نشي موجودی دی، انفکاک پکې د جانبینو نشته، پکار ده چې عرض هم لا غیر شي او حال دار چې عرض غیر دی ټوله دنیا وایي. اذ لا تصور ځکه متصور نه دی وجود د عالم سره د عدم د ثاني نه، او ثاني خو موجودی کې د عالم نه بغیر د استحالت عدمه، ځکه عدم د ثاني محال دی. ولا وجود للعرض او وجود د عرض لنشته کسوات مثلا بدون د محل نه، محل خو بغیر د عرض نه راتلی شي. وهو ظاهر مال قطع سره د دینه چې زمونږ یقین د بالمغایرت اتفاقا په دې د ټول اتفاق د عالم او ثاني عالم د ثاني نه غیر دی او عرض د محل نه غیر دی، او حال دار چې دې کې انفکاک د جانبینو نه نشتا. نو چې تا خو د غیریت د پر انفکاک من الجانبین شرط کا دې کې انفکاک من الجانبین نشته، پکار ده چې دا لا غیر شي، حال دار چې دا غیر دی. وان اکتفو کده اکتفاو کې بجانب واحد په یو جانب سره لازمت المغایرت، بیا خو مغایرت د جزء د کل په من کې راغلی کنه، تا جزء د کل نه عین دی نه غیر دی، جزء د کل نه بغیر کل د جزء نه بغیر نشي راتلی، نو جزء خو د کل نه بغیر راتلی شي انفکاک کی صحیح ده په یو جانب کې، او همدارنګه د ذات او د صفت په من کې صفت د ذات نه بغیر نشي راتلی، او ذات خو د صفت نه بغیر راتلی شي کنه.
وللقطع بجوازي ځکه زمونږ یقین د بجوازي په جواز د وجود د جز وجود ممکن ده بدون د کلنا او ذات موجودی دی شي بدون د صفاتنا. وما ذکر مخکې چې کوم ذکر شو من استحاله بقاء الواحد بدون العشره ظاهر الفساد، مخکې چې ذکر شو چې بقا د واحد د عشرونه بغیر محاله ده، نو دا ظاهر الفساد ده، دی فساد ظاهر ده، دا ظاهر الفساد ده. لکه په پوي چي هلکه تاسو په دې اعتراض باندې پوه شئ. دا خو داسې چللې چې ماتن داسې شارح اعتراض وکړ په دغه باندې، چا چې جواب کړو کنه د هغې باندې اعتراض شارح وکړو. شارح وایي څوک دی دا داسې جواب ونه کړي، چا جواب کړی دی د دې خبرې، وایي داسې جواب که چا وکړ نو موږ به ورته داسې جواب وکړو. لا یقال سره جواب دی او لأننا نقول سره بیا جواب الجواب دی. کچا داسې جواب وکړ نو موږ به ورته داسې ووایو. لا یقال څوک دی به جواب سره ونه وایي. تاسو په خبره باندې پوه شئ. لا یقال څوک دی په جواب کې ونه وایي. یلکه غیر څه ته وایي، د غیر تفسیر موږ داسې کوو چې تصور ممکنی د هر یو د وجود تصور ممکنی سره د عدم د آخر نه دې ته څه وایي. نو عالم غیر دی، ولی ځکه د عالم تصور ممکن دی سره د عدم د ثانیه نه بالفرض. ثانیه خو چې کوم دی عدم په نه راځي، خو بالفرض داسې کېدی شي چې موږ تصور د وجود د عالم وکړو او بیا په دلایلو سره ثانیه ثابت کړو، نو عالم غیر شکره ځکه وجود متصور شو بغیر د وجود د ثانیه نه. غیر موږ څه ته وایو چې وجود متصوري سره د عدم د آخر نه. لکه په پوښ تاسو ما به خبر پوهیږئ. ګورئ دا چا جواب کړی دی، لا یقال څوک دی ونه وایي. مراد امکان د تصور د وجود د هر یو منهما د دې دواړو سره د عدم د آخر نه، ولو بالفرض اگر که بالفرض وان کان محال اگر که دا فرضول هم محال دي. والعالم قد يتصور موجودا، عالم کله متصور کیږي موجود، ثم يطلب بالبرهان ثبوت الثاني، بیا طلب کیږي په دلیل سره ثبوت الثاني. د عالم وجود د ثانیه نه بغیر راغی متصور شک، چې وجود د ثانیه نه بغیر متصور شنو عالم غیر شو. بخلاف الجزء مع الكل، په خلاف د جز د کل سره جز لا غیر دی، ځکه تصور د کل نه بغیر نشي راته. فإنه كما يمتنع لك څنګه چې ممتنع د وجود د عشره بدون د واحد نه، يمتنع وجود الواحد من العشره، ممتنع د وجود د واحد من العشره بدون العشره بغیر د عشره. یلکه عشره بغیر د واحد نه راتلی شي، ځکه چې واحد دې تلری کو عشره پاتې نه شو، 9 شو کنه. نو عشره بغیر د واحد نه متصور نه دی وجودي. همدارنګه د واحد وجود هم د عشره نه بغیر متصور نه دی. کته چې واحد خدا عشره نه بغیر مرتلی شي، هغه تش واحد دی، واحد من العشره خو نه دی کنه. ادله سو یو خو نه دی کنه، ځان له یو دی. اذ لو وجد واحد موجود شي بغیر د عشره لما كان واحد من العشره، هغه واحد من العشره نه دی، دلس واحد نه دی، تش واحد. الکه تش څه شی دی؟ ادم مولا والا واحد. وس خدا مولیان طالبان تکړه دي کله زر ودونه کوي، طالبای کې به د مو 5مه درجه کې والا کا وس چل له ادمه دی. اوس خدای سي دا کنه دا اپا خدای سي مولیان له چا خزه چرته ور کوله. په خوا ډېر عجیبه دا زمونږ په آخري دا زمونږ په ابتدایي وختونو کې وروسته بیا خلک ښه شو. زما د یادو خبرې دي. مولا ته به سره طالب له سره د سړي په نظر چا نه کاته. هغه ښځه له چا ویلې لرې شي سړي راله، بلې ورته ما سړي نه دي، له طالبان دي. تاسو په پوه شئ که په له طالبان دي.
دا خو مولا عمر له دعا کوي، مولا محمد عمر له، چې هغه خلکو ته وښود چې طالبان سړي دي، هغه وښودل که نه، هنر سړی هنر هغه خلکو له وښود چې د طالب سړی دی، سړیتوب کارونه کولی شي. تاسو پرې پوه شئ. د دې نه مخکې طالب له مولا له چا د سره سړي په نظر الله که کته، نو طالبانو له بچا مولیانو له ښځې نه ورکولې، ګرځېده به بس سبق به ویلې او سپین ږیری به شه، څلوېښتو له به ورسېده، چېرته به یوه خیرنه ښځه ورته میلاو شو، اب هم داسې وه چې بل چا به نه کوله، پاتې به وه، کشره خور به دې واده شوې وه، دا به پاتې وه. تاسو په پوه شئ. داسې ښځه چېرته ونه کوي چې کشره دې واده شوي یا مشره تاسو ته درکړي، نو بس داسې ښځه به ورته میلاو شوه، نو بس هغې به بچي نه کېده، ځکه چې مشره وه که نه، دی د څلوېښتو وه، هغه به د ده نه مشره وه، نو به د څو وه، 45 وه یا به د 50 وه، نو بس بیا به په ډاکټرانو ګرځوله، بس غریب به ورسره ستړی و. نه چېرته په ډاکټرانو علاجونو باندې به یو زوی وشو، د هغه نوم به یې څه کېښوده؟ عبدالواحد. عبدالواحد دا د مولیانو د زامن نومونه چې عبدالواحد یا چلې صحیح ده. اوس خو طالبان تکړه دي چې په هغې کې درجن بچي راوړي، که نه نیم خو وي، خدای شته چې نیم وي. د هغه د امیر صاحب داسې ده که نه ده؟ څو دې پوره کړي؟ د درجن څلورم حصه چې ملا کېږي انشاءالله، چې لرې ځای ته رسي، الله دې پکې خیر او برکت واچوي. نو بیا چې مطلب واحد چې د عشرو نه جدا راځي، هغه واحد دی، د مولیانو واحد دی، واحد من العشره نه دی، د عوام واحد نه دی، چې لس بچي یې د هغه لس واحد نه دی، هغه تش د مولا واحد دی. هلکه پرې پوه شئ. والحاصل خلاصه دا شوه چې وصف د اضافت په واحد کې معتبر دی، او امتناع د انفکاک ظاهره ده، و امتناع د انفکاک حینه اذن ظاهره ده چې یو د بل نه جدا کی. نو د ده په اعتراض ته چا جواب وکړو؟ دی وایي که څوک دا جواب وکړي نو دا دې نه کوي. ولې؟ لأننا نقول ځکه موږ ورته وایو قد صرحو دې مشایخو تصریح کړې ده بعدم المغایرة بین الصفات، چې مغایرت د صفاتو په منځ کې نشته، صفات لا غیر دي، بنا علی بنا په دې باندې چې انها لا يتصور عدم، عدم متصور نه دی، ولې لکون ازلیه ځکه ازلی دي، مال قطع سره د دې نه چې زموږ یقین د بیا نو يتصور وجود البعض، چې متصور د وجود د بعض لکایل مثلا ثم يطلب اثبات البعض الاخره، بیا طلب کېږي اثبات د بعض نور لکه قدرت شي. چا خو جواب دا وکړو چې غیریت دې ته وایي چې تصور د وجود کېږي بغیر د ابل نه، نو صفات خو یو د بل نه غیر نه دي، ځکه عدم په محال دی، او حال دا چې د علم تصور کېږي د قدرت نه بغیر، او د قدرت تصور د علم نه بغیر کېږي، د قدرت تصور وشي او علم بیا په برهان سره ثابتېږي. نو پکار ده چې علم د قدرت، علم خدا د قدرت خدا نه غیر شي، حال دا چې غیر نه دی، لا غیر دی. پاولما معلومه شو چنهم لم يريدوا هذه د مليانو دایره معنا نه ده مراد، ما انه لا يستقيم في العرض مع المحل، سره د دینه چې دا نه صحیح کېږي په عرض کې د محل نه، عرض تصور د محل نه بغیر نه کېږي، د عرض د وجود متصور نه دی بغیر د محل نه، نو وکړه د چې عرض بیا غیر نشي، او حال دا چې غیر دی. ولو اعتبر که معتبر شي وصف د اضافت چې دا واحد من العشره ده، که دا وصف معتبر لازم عدم المغایرت بین کل متضاعفین، لازم بشي عدم مغایرت د هر دو متضاعفین په منځ کې، کل اب والابن، لکه ابا او ابن شي. د اب تصور د ابن نه بغیر نشي کېدی، او د ابن تصور د اب نه بغیر نه کېږي، دې ته متضاعفین وایي. څه ورته وایي؟ متضاعفین. یا لکه اخوین شو، یا لکه د اب تصور خو د ابن نه کېږي،
بغیر د ابن تصورم د اب نه بغیر کیږي خو د کوم چې وایي چې اب تصور د ابن نه بغیر نه کیږي اب وی خو اب د دې ابن بنئ وصف د اضافت په کې معتبر ده د ابن تصور کیږي بغیر د اب نه خو ابن د دې اب بنئ تش ابن بای یا کل اخوین شو دورونه دورور تصور بغیر د بل رور نه کیږي اخوین چاته وای دورونه ته د یو تصدا امور متضایفه دي متضایفین دي یو تصور د غیر د بل بغیر نه کیږي دا اخ تصور کیږي بغیر د بل اخ نه خو هغه به اخ د دې اخ نه تش اخ بای یا لکه علت تصور د معلول نه بغیر نه کیږي د معلول تصور د علت نه بغیر نه کیږي بل بین الغیرین بلکې د غیرین په منځ کې دوه غیرین دي د هغه دوه تصورم د یو د بل نه بغیر نه کیږي زید او امر غیرین دي غیرین د یو تصور د بل نه بغیر نه کیږي د بل تصور د بل نه بغیر نه کیږي نو بیا دا ده چې تصور نه کیږي او هغه چې کوم دی غیر دی ته وای چې وجود متصور وي بغیر د هغه بل نه نو بیا خو غیرینم غیرین نشو عینین شو ولی ځکه په غیرینو کې د یو غیر تصور د دی بل غیر نه نکیږي په کار چې غیرین عینین شي لأن الغیریت ځکه غیریت خو د اسماء اضافه و نه دي ولا قائل بذلك په دې باندې هیڅ قول نه کړی چې غیرین دی عینین شي ځکه دا په اجتماع د نقیزین راشي موږ پرځ کړی د غیرین او شی بدن نه نه لکه تاسو په پوښتنه کې په پوښتنه بس بکونو